نو هغه زور دی خو نه پښتانه چې کوم دی دا باید چې به دې پوه شي چې زما یو شی دی نه مني نه ماته قانوني حق راکوي نه زما ژبه مني نه زما تاریخ مني نه زما وسایل مني نه زما سره آیین مني نه ماته د آیین لار راکوي نه ما سره په قانوني طریقه باندې ځي د بهر متلو ته نه پرېږدي دی چې کوم دی نو واګا بارډر به کولاوي کرتارپور به کولاوي دی به چمن بندوي دی به سپین بولدک بندوي دی به تورخم بندوي دا د ده یو پالیسي ده چې دا د پښتنو خلاف ده د ده میډیا زما میډیا نه ده د ده عدالت زما عدالت نه دی د ده یو شیم زما نه دی دا بېله خبره ده چې پښتون د ده شو خو د ریاست د پښتنو نه شو نو هغه زور دی چې دوی له ورځي هغه تکلیف دی چې دوی له ورځي چې دا پښتانه ولې را بیداري دا هغه خلک چې کوم بس څه غواړي هم نه او هسې را بیدار شوي دي نو دا هغه زور دی او انشاءالله پښتانه به نور ویښه وو او پکار ده چې نور یې ویښ کړو او د ده هر ظلم به نور ویښوالی انشاءالله راولي علي وزیر صاحب د قومي اسمبلۍ غړن دی نو دوی به قومي اسمبلۍ ته ځي دوی تاسو په قومي اسمبلۍ کې د دې په هکله تاسو څه وینا کوئ مهرباني زه چې اول به دا وایم چې دا ډاکټر صاحب کومې خبرې وکړلې د ثوابي فیار په حواله سره د ثوابي فیار تاسو ته پته شته دی چې یو چې په دا ټول مومنټ کې چې کوم ډیر شیانو دې ته زور ورکړ یو چې په ثوابۍ کې کوم پروګرام وشه هغې نه پس اف آی آر کټ شو او یو چې کله د بنو جلسه وشوه د بنو جلسې نه پس د دې دماغ وګرځېدو دا دوه ځایونه ولې داسې وشو نو ډاکټر خپله رایه باندې پیش کړله خو زما رایې مطابق دغه دوه ځایونه د پښتنو هغه ځایونه ګڼل کیږي چې هر کله د پښتنو باندې څه قسم حالات راغلي دي پښتانه په دې دوه ځایونو باندې راغونډ شوي دي او که په ثوابۍ کې تاسو وګورئ په ثوابۍ د دې پېښور ریجن یا د یوسفزیو هغه ځایونه دي چې چېرته هم د پښتنو باندې مشکل حالات راغلي دي دلته د ازادۍ دپاره د کسان مشران راوچت شوي دي او د دې ټولې پېښور ریجن په حواله سره دوی د مزاحمت کړی دی او که هلته په جنوبي اضلاع کې وګورئ بنو وګورئ نو بنو هم دغسې یو ښار دی چې همیشه دپاره د پښتنو هلته غونډه شوې ده او د پښتنو چې هر کله هلته مومنټ راوچت شوی دی په ټولو پښتونخوا کې نو هلته په هغه وطن کې بنو ګرځېدلی دي نو دا دوه ځایان داسې دي چې ټیک شوه عام پښتانه چونکې اوس د تحریکونو نه پښتانه د یووالي نه یا د پښتانه چې کوم په منځ کې تقسیمونه راغلل دې نه دا نوی نسل لږ به پاتې شوي وي خو تاسو که په مخته تاریخ کې وګورئ مخته تاریخ کې چې پښتانه همیشه دپاره دا دوه ځایونه یې داسې ګرځېدلي دي چې دلته راغونډ شوي هم دي او د خپل مخته د تګ لاره یې هم د دې ځای نه تعین کړې ده نو زه دا وایم چې دا دوه شیان که تاسو د ثوابۍ فیار چې همیشه دپاره مونږ چېرته هم درومو د ثوابۍ فیار په حواله سره مشکلات را مخته کوي دي او د بنو د جلسې نه پس د پی ټي ایم یو نوی سوچ شروع شو هغه نوی سوچ دغه دی چې د دومره مشکلاتو اف آی آرو او د دې شي نه باوجود چې د خلکو کوم سټانس و د خلکو کوم تعداد و یا خلکو منظم طریقه سره راغلل یا خلکو کوم چې عدم تشدد د مومنټ سره روان که که نه نو هغې دوی ته یو نوی سوچ ورکړی دی په دې باندې مجبوره کړل چې دغه خلک هغه طریقې لاره نه اختیار کوي چې دوی دوی چې ګوندې موږ به د بلوچو یا د نورو قومونو غوندې یا ام کیو ام غوندې زر لاس پرې اوچت کړو دوی ته هغه موقع نه کړه ور نو د هغې موقع پس اوس د ریاست ځکه چې موږ ته د ځینو حالاتو واقعیاتو نه د پته لګي چې بالکل د ډېر کمزوري حالت ته روان دي تاسو یې وګورئ کله زموږ په حواله سره کله اف سی رامخته کي کله په فاټا کې خسیدار او لیویز رامخته کي او دلته کومې سیټل ایریاز چې د پښتنو دي دلته پولیس رامخته کړل نو د پولیس په اوږه باندې اوس د پرونی چې کوم ای سی ایل کې دي د کړي ده د آی جي کې پی کې حواله یې ورکړې ده چې دا مثال د دې په حواله سره د ای سی ایل کې نمونه اچولي دي او هلته چې د ګلالۍ په حواله سره چې کومه خبره وه نو هغې کې دا ویلي دي چې موږ د آی اس آی په حواله سره د آی اس آی موږ ته ویلي دي نو هغې په ایما باندې موږ دغه نام اچولی دی نو تاسو وګورئ د دې په هر حواله سره تضاد رامخته کیږي را روانې دي نو یو خو د اف آی آر په حواله سره شو
دا ثوابې د دې اف آی آر چې څومره اهمیت دی ولې اهمیت دی نو ډاکټر صاحب هم په خپله رایې پې موږ هم خپله رایې او زه هم د ثوابې او د پښتنو ټوله پښتونخوا کلر دی او که بر دی که د جنوبي پښتونخوا ده که د فاټا کوم خلک دي فاټا او یا شمالي پښتونخوا ده موږ په دې کې سوري خیبر پښتونخوا ده موږ په دې باندې دې ته وایو هم که نه چې دغه خلک هم لږ سوچ پرې وکړي چې دا خبرې ولې دي دومره په دې اهمیت سره او د بار مشکلاتو په حواله سره راوچتوي بله چې دا څو پورې د قومي اسمبلۍ په حواله سره تعلق دی نو قومي اسمبلۍ کې په وقتاً موږ د هر چې پښتنو ریجن کې کومې مسلې دي بحث مباحثه مو پرې کړې ده خو هلته یو بله مسله دا ده چې تقریبا موږ درې ګنټې ورته ولاړو دې موږ ته موقع نه راکوي نو دا یو ډیر مشکل دی هلته په اسمبلي کې ځکه چې دوی پرې پوهېږي چې دوی د هغه مسلې اوچتوي چې کوم چا دوی راوستي دي چې دا چا ګورنمنټ ورکړی دی چا راوستي دي او ډیر کمزوري خلک یې راوستي دي چې هغې د دې حالاتو د سوالاتو هلته جواب مخه نه لري طاقت یې نه لري نو موږ به بالکل په دې باندې به لازمن هلته بس کوو خو د پښتنو په د ثوابۍ چې کومې د اف آی آر څومره اهمیت دوی جوړ کړو نو د ثوابۍ تمکو او د نور چې کوم مشکلات دي د په حواله سره به موږ په اسمبلي کې په دې باندې خپلې کوشچنې جمع کوو او د دې جوابونه موږ د دوی نه غواړو نو انشاءالله زه پرې پوهېږم چې ملګري چې څومره د ثوابۍ نن راغلي دي دوی د کومه د خپله د ملګرتیا تنظیمي حوالې سره کومه اظهار وکړه او دلته راجمع شول نو زه دا وایم چې دا هم په دې مشکل حالاتو کې ډیره یوه د فخر خبره ده چې دومره حالات چې هر قسم مشکل توقع ساتلی شي د دې ریاست نه د دې ظالم او جابر ریاست نه او هغې باوجود د دومره ګڼ تعداد کې راجمع کول او بیا موږ ته د دومره د حواله سره مشکلات اسانول زه د دې ډیره شکریه ادا کوم د ثوابۍ خلکو او دا زموږ به واده وي در سره چې هر کله دا مومنټ چې په مخ باندې روان وي موږ به په شاته کیږو نه او چې دې ته کوم قسم قرباني ضرورت وي موږ به ورته حاضر انشاءالله صاحب نو یو سوال تاسو کوو چې په سوشل میډیا باندې په فیسبوک باندې په ټویټر باندې د پی ټی ایم غړو چې کومه ګرفتاری ده د هغې ډېر خبرونه ښکاره شوی دی ځینې سیاسي لیډرانو په هغې باندې ټویټ کړی دی احمد ولي کړی دی محمود خان کړی دی چې دوی دا غیر ناجایزه کار کړی دی تاسو داسې یو تګلاره یا داسې یو دغه نه تجویز کړی چې دا ټول پښتانه په یو مرکز باندې یو ځای شي او په یو پلیټفارم باندې داسې دغه وکړي ټول ناول خو دې د ټولو خلکو ډېره شکریه چې هغوی دا ټویټونه کړي دي یا بیان یې ورکړی دی بیا که ډېر هم د یو بل نه جدا شو موږ د یو بل نه لرې کېدی نه شو یو وطن دی یو خلک یو نو د یو بل غم یو خپل د بل غم پردی غم نه دی که احمد ولي دی که محمود خان چغسي دی که مولانا فضل الرحمن بلي د دې وطن اوسېدونکي چې کوم دی دوی غم شریک دي د خوشحالي شریکه ده ویږو به کله که وبه څنګه د دې سوال په حواله سره پی ټي ایم په ټولو نه ښایسته طریقه راویستې ده او په دې لګیا دی ځکه خو ټولو پارټو په حواله سره احترام کوو یو خو پارټیانو په حواله سره څه نه وایو دویم دا دی چې دا پارټي نه ده دا قامي غورځنګ دی چې د قامي ستونزو په حواله سره دی او په دې کې ملاقاتونه شوي هم دي ملاقاتونه بیا کول هم دي او دا بالکل ټیک وایي چې دا ټول کام په یو مرکز راجمع کول غواړي نو انشاءالله دا جدوجہد به زموږ جاري وي دیم دا پی ټي ایم خو دې د ټولو په دې کې یوه پارټي داسې نشته چې د هغې کسان نه وي خو د دوی سره د احترام رشتې نور هم مضبوطول غواړي ډېره مننه د بل میډیا تمامونه کې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مینوالو دې ټایم کې په ډسټرکټ کورټ صوابۍ کې موجود یم ما سره د قامي اسمبلی غړی جناب علي وزیر صاحب او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر ډاکټر سید عالم مسعود صاحب موجود دی علي وزیر صاحب راغلی دی مخکې
چې کومه پیښه شوې وه په صوابۍ کې یو د پښتون تحفظمونو چې کومه جلسه شوې وه په هغې کې اف آی آر د سټیټ د طرف نه شوی و نو په هغې کې علي وزیر صاحب پاتې و باقي د هغې چې کوم ملګري دي زموږ د صوابۍ چې کوم غړي وو په هغې کې هغې بي بي اے کنفرم شوی او هغې کړي وو علي وزیر صاحب چونکې مصروف وو دی نور راغلي د دې مرحلې نه تېر شوي نو دی صوابۍ ته راغلي دي دی سره به خبرې اترې کوو موږ سره اوسئ تاسو خو نورې خبرې وکړې خو بس صرف تاسو هغه حوالې سره خبرې کولی که نه د بي بي اے حوالې سره او چې ستاسو کوم تاثرات کې صوابۍ د خلکو په حوالې سره د صوابۍ تماکو د فصل دا خبرو کې کوټې کړې دي بیا کوټې کړې دي هغه ځای نه تاسو سټاپ کړو سټاپ نه صحیح خو هغه ستا خبره سټاپ هغه راشي دا بي بي اے سره تاسو څلورم تاریخ خبره مو کې چې دویم تاریخ څلورم دا پټه او چا وی او چې دا سینې چې هغه کړی دا نه وی سټاپ الریډي شوی دی خو د دې په غا باندې خو وکړه څلورم وای تاسو وای ورګ آرډر کې ګورو دا انټرم بیل چې ده کنه نو دا به په څلورم باندې بیا کنفرم کیږي لکه دا بس نوالو ډاکټر صاحب موږ سره موجود دی ډاکټر سلام مسعود صاحب دی نه داسې نشي کولی تپوس کوو چې دی څه وایي دې اړه کې او د دې څه خیال دی السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام ډاکټر صاحب صحابه ته براتګ دي ارکلی وایي ډېر مننه چې خوشاله اوسئ. ډاکټر صاحب د علي وزیر صاحب چې د قومي سملاګر هم دی ایم ان ایم دی د دې د بي بي اے حوالې سره تاسو وایي او تاسو څه محسوسوئ په دې باندې په دې کې زم یم محسن هم دی نو په هغه کې دا بي بي اے نه وه شوې او د صوابۍ دا کیس داسې کیس هم نه و چې څه جرم هم کړی و خو دا په کوم انداز کې چې ریاست دوی د ایرپورټ نه رابند کړل او وایي چې سی ایل یې ته جوړ د دې غندنه کوو او د ریاست د دې ټول جبرونو مقابلې ته او د هغې په حواله سره قربانۍ ته ډاکټر صاحب په 12 اگست باندې چې په صوابۍ کې کومه جلسه شوې وه د سټیټ تاسو د جلسې خلاف د جلسې د ګډون کوونکو خلاف اف آی آر کړو په هغه جلسه کې داسې څه عمل شوی یا داسې څه خبرې اترې شوې وي چې په هغه کې سټیټ دومره غټ اقدام وکړو او د جلسې د ګډون کوونکو د جلسې د ارګنایزرز خلاف سټیټ د خپل اړخه اف آی آر وکړو په دې کې دي زمونږ طرف نه هیڅ زیاتې پاکې د نور نه دی شوی هیڅ چا داسې خبره هم نه ده کړې د صوابۍ جلسې دوی ته زور ورکړی دی دوی ته زور ځکه ورکړی دی چې صوابۍ ځان له یو تاریخي حیثیت لري او دا د یوسفزو د محمدزو هغه علاقه ده او مرکز دی دماغ یې نو دلته دوی پی ټي ایم غوښتونه نو د جلسې نه مخکې چې کوم جبرونه دلته وکړي نو هغې نه اندازه وکړي چې دوی دلته زور څونه ورکړی بیا جلسه وشوه د جلسې نه پسې بیا وګورئ څونه وشوه نو د یعنی د دوی زمونږ تکرونه نه وو یعنې تکریر خو فیض محمد کاکا کړی مونږ که کړی وو نو ما خو صرف یو څو خبرې په دغه باندې وکړې بیا اذان وشو ما هم نه وکړې خبرې زمونږ په د خبرو مواد مطلب نه و مطلب دا ځای و مطلب دا علاقه و مطلب دغه کام و چې یعنې دا خلک چې راویښ نشي دا چې یو ځای نشي ځکه چې پی ټي ایم بس د غرونو علاقو تنظیم پاتې شي او یوسفزي محمدزي دا خپل نه کړي نو زور دی ورکړی ډاکټر صاحب د خیبر پښتونخوا د مختلف اضلاع نه علاوه تاسو په اسلام آباد کې هم دھرنا کړی ده تاسو په لاهور کې هم د پی ټي ایم غټه جلسه کړې ده هلته هم د سټیټ طرف نه به تاسو داسې اف آی آر شوی او که نه دا واحد صوابۍ او داسې سیمه وه چې دلته نه د سټیټ نه ستاسو خلاف اف آی آر په لاهور کې خو جی تاسو ته پته ده چې د علي وزیر سره څه کړي وو او بیا په کراچۍ کې په مجموعي طور باندې ټول ډرتل کړي وو خو د یو کې هم د اف آی آر دا نمونه فالو اپ نه وشو لکه څنګه چې په دې کې وشو نو په دې کې دا ښیي چې د مطلب دا شو چې د کراچۍ او د لاهور جلسو هم دومره زور نه دی ورکړی لکه صوابۍ جلسې چې څومره زور ورکړی حالانکې مواد خو یو خبرې خو همغه فکر خو همغه نو په هغه کې تنګول یعنې په سوات کې هم تنګول کړي خو اف آی آر داسې نه وشو او علي وزیر مخکې هم ذکر وکړو ډېر ټیک وویل په دې کې د بنو د صوابۍ اف آی آر فالو اپ روان دی دا نور نشته حالانکې کوټه والا ختم شو ډیره مننه ډاکټر صاحب موږ د علي وزیر صاحب چې زموږ مېلمه هم دی په صوابۍ کې او د قومي اسمبلی غړی هم دی ایم ان اے صاحب هم دی دې سره یو څو خبرې کوو خوشحاله وباد اوسئ ټیک ده مینوالو علي وزیر صاحب موږ سره دې ټایم کې موجود دی د دوی د بي بي اے دپاره اپلیکیشن د ډسټرکټ سیشن کورټس نه دی فارغ شو اوس راووتل دی سره خبرې کوو موږ سره اوسئ السلام علیکم مهرباني
علي وزیر صاحب دا راته ووایي چې تاسو د قومي اسمبلی غړي هم یئ MNA هم یئ تاسو او محسن داوړ صاحب ECL کې ستاسو نوم اچولی شوی دی کوم هغه محرکات چې دې په شا باندې کار فرماو چې ستاسو نوم په ایگزیکټ کنټرول لیست کې واچوي مهرباني لکه مخته هم د دې ذکر وشو کوم چې ECL په حواله سره ځینې خبرې دي تاسو ته پته شته چې پرون نن او سبا ورځ دغه امارات چې کوم دي اماراتو کې دغه چوټیانې دي او حالات دي د خپل ملک ورځ منځي نو په دې 3 ورځو کې که تاسو ته پته شته چې هلته پښتانه په ډېر ګڼ تعداد سره مزدورۍ ته او کاروبارونو ته تللي دي دوی د ECL کې نام اچول تقریبا دا په 29 تاریخ باندې وکړو یعنې پرون نه بله ورځ یې کړی دي او دغه پکې اچولې دي نو دغه ECL مونږ کله ورته ووایو چې دا ECL کې مخته هم د ثوابي چې کوم زموږ ملګري دي هغې هم BBA کنفرم شوی دی په هغې کې د دې ذکر نه دی شوی چې ECL بل داسې دي هم که نه چې رولز هم دغسې دي چې کله د پارلیمنت ممبر هر کله په هغه په خلاف باندې هر کومه کاروایي چې کېږي نو هغه به د سپیکر نه پرمیشن دی واخلي نو هغه هم د سپیکر او سکرټیر د کنفرم کړل چې دې حوالې سره زموږ هیڅ رابطه نه ده شوې تاسو به پرون په BBC باندې هغې ویب سایټ باندې دغه ریپورټ لیدلی وي نو یو خو دا وشو چې کوم اماراتو کې چې پروګرام و هغه پروګرام په حواله سره دا و چې یو خو هلته پښتانه هم ډېر په امید سره او په ډېر ګڼ تعداد سره و بیا داسې چې د یورپ او د نورو ملکونو په دنیا کې چې پښتانه اوسېږي نو هغې هم هلته راتګ و نو د دې په حواله سره هلته چې کوم یو ماحول جوړ شوی و د دلته بیا زموږ د تګ سره هلته خلک کوم په انتظار باندې و او خلکو کومې خوشحالیانې منو کولې ځکه چې د KTM زیات اثرات چې کوم ډیر خلک یې خوښوي یا آزاده توګه باندې کار ورته کولی شي هغه چې پښتانه د دې ملک نه د ریاست نه بهر ته کوم چې اوسیږي هغه د دې اظهار په ښه انداز باندې کولی شي د پښتنو د چې کوم دلته ظلم روان دی جبر روان دی دلته خو د ریاست یو خپل جبر موجود دی چې هغه په ډیر تعداد سره ملګري چې کډړۍ خواهش لري خو د ریاست د جبر د وجې نه نشي راوتی نو هغه هلته خو ازادي ده هغه خلک په ښه تعداد سره د خپل اظهار کولی شي نو زه دا وایم چې هغه به ډیر لوی اظهار وي نو هغه اظهار چې په دې ملک چې کومه پرده وه چې د کوم ملک د ظلم جامې اغوستې دي زه وایم چې هغه جامې به د ده نه چلیدلې وی هغه جامې به د کوزې شوې وی د ده نه هغه پرده به کوزه شوې وی هلته به بیا هم د دنیا په مخ کې دی بربنډ وی یو دغه خبره ده بله د ECL په حواله سره چې کومه د ثوابې د دې ما درته وویل چې د ګلالي په حواله سره عیسی حواله ورکړې ده چې د هغې په ایما باندې مونږ چولې دي دلته چې کوم نورو ملګري BBA کړي ده په هغه کې د دې ذکر هم نشته دی چې ECL کې نامونه دي بیا زمونږ چې پارلیمنټرین په حواله سره دا رولز دي چې ته به د سپیکر او هغه به خبروي د هغې نه به پرمیشن اخلي هغه هم یې نه دي کړي بیا داسې کړي تاسو ته هم پته شته دی چې پرون دې په مونږ باندې ډېر انتظار وکړو او ډېر غو وکړو چې کله لاړلو په هغه نه پسې بیا مونږ یوړلو هلته بیا چې ملګري کومې مظاهرې وکړې یا دی د ملک دننه چې کوم دی د سوچ ججمنټ واخیستو نو د هغې د ملګریو د جدوجهد د دې د تکړهوالي د وجې نه مونږ پرون دی په شخصي ضمانت باندې او نن مونږ دلته راغلو د BBA کاغذ مو جمع کړل نو اوس ډیټ دی پکې ډیټ به راکړي تر اوسه پرې کنفرم شوی نه دی چې کوم ډیټ دی نو د ثوابې په حواله سره ډاکټر صاحب مونږ په پارلیمنټ کې هم دا خبره د تمکو په حواله سره کېږي چې دا لوی پیداوار دی د دې خلکو معاشي حوالې سره نو یو خو دا دی چې کوټۍ کومه کمه ده هغې په حواله سره به مونږ دلته د ملګري چې کوم دی هغې سره مونږ کینو په هغه باندې به مونږ د دې سره پوره بریف اخلو د فصل تمکو فصل ته د فصل درجه ورکړی شي دغه تر اوسه پرنده ورکړل شوی دغسې نور چې دلته کوم د دې حوالې سره مشکلات دي په هغې به د دې ملګرو سره کینو او مونږ به تفصیلا مجلس ورسره پې کوو بیا به هلته مونږ خپل جمع کوو علي وزیر صاحب اخیري پوښتنه کوم بیا تاسو او محسن داوړ صاحب چونکې د ممبر اف نیشنل اسمبلی او تاسو څنګه ووایئ چې دا د روز ریګولیشن د استحقاق خلاف ورزي ده چې MNA ECL کې نوم اچېدی شي
سپیکر نم پوښتنه شي تاسو سیکریټ نم څه معلومات نشته تاسو په د اسمبلی په فلور په دې حواله سره आवाज اوچتوي تحقیق په پیش کوي نو زه دا وایم چې اسمبلی خو به موږ خامخا आवाज اوچتو خو د پښتنو په اسمبلی په حواله سره د پښتنو چې کوم دغه اسمبلی دا چې عوام دي خلک دي هغه چې کوم आवाज راوچت په ټولو نه خو زراور आवाज دغه دي ټیک شو موږ به حالت خپل د आवाज اوچتو کنه چې ولې داسې وشو خو زه دا وایم چې ریاست ته بالکل د دې ځای نه واضح پیغام لاړ شو د خلکو راوتلو نه چې څرنګه خلک راووتل هغې باندې پریشر راوستو او ریاست یې دې ته مجبور کړ چې موږ کومه طریقې کار ورسره غوښتل هغه باندې د مجبورن عمل وکړ نو زه وایم چې په ټولو نه مؤثر اواز خو د خلکو دی د عوام دی دغه دی نو موږ به هلته چې کوم یې په دې حواله سره به خپلې خبرې بالکل کوو ډېره مننه چې قدرمنو کتونکو علي وزیر صاحب تاسو واورېدو د بي بي اے لپاره اپلیکیشن جمع کړی دی چې کنفرم شي هغې نه بیا تاسو آګاه کړو دا علي وزیر صاحب چې د قومي اسمبلی غړی دی موږ سره ډاکټر سید عالم مسعود صاحب چې د پښتون تحفظ مومنټ یو محرک کارکون او لیډر دی ډېره مننه موږ سره اوسئ خوشحاله او آباد اوسئ د الله پاک په اردو کې یو دغه لوګو ته شعر ورته کې فلم پاکه یا سره ډاکټر صاحب تاسو